بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د الفقه الميسر 76 نمبر درس دی او په 76 نمبر درس کې به مونږ د تیمم یعنی په کوم حالت کې د کوم مجبوریانو د وجې به مونږ تیمم کوو. نو دا د تیمم مونږ شرطونه شروع کړي چې یاره د تیمم د صحیح کېدو دپاره شرطونه دي. نو هغه 8 شرطونه په هغې کې اولنی شرط نیت کولو او دویم شرط چې یاره داسې الشرط الثاني ان یوجد عذر من الاعذار تبیح التیمم، داسې دغه عذرونه داسې مجبوریانې چې د هغه مجبورۍ د وجې تیمم جایز کیږي، دا دویم شرط دی. نو هغه د هغې مثالونه دي. امثله دا د مثال جمع ده. امثله ډېر مثالونه او مثال یو ته وایي. نو امثله الاعذار، اعذار د عذر جمع ده. عذر یو مجبورۍ ته وایي، اعذار ډېرو مجبوریانو ته وایي. نو د التي کم چې تبیح معنا د جایز کیږي، جایز کوي، مباح کوي. التیمم تیمم یعنی مطلب دا دی امثله الاعذار داسې مجبوریانې د مجبوریانو مثالونه، د داسې مجبوریانو مثالونه التي کومې مجبوریانې چې تبیح التیمم تیمم جایز کوي، تبیح التیمم تیمم جایز کوي. د کومو داسې مجبوریانې چې د داسې مجبوریانو مثالونه مطلب دا دی امثله الاعذار د داسې مجبوریانو مثالونه التي تبيح التيمم چې تیمم ورسره جایز کیږي. هغه مجبوریانې چې د هغې مجبورۍ د وجې به ته تیمم کې، نو هغه مجبورۍ درته وایي. اول درته وایي کون الماء د اوبو کېدل دي. کون معنا کېدل، الماء اوبه، بعیدا لرې، عنه معنا ده عن متیمم یعنی متیمم معنا تیمم کولو والا نه، چې کوم کس تیمم کوي. عنه هاغنا عنه عن حرف جر دی، ها ضمیر د متیمم ته یعنی تیمم کوونکي ته راجع دی. نو تیمم کوونکي نه د اوبو لرې کېدل. څومره لرې کېدل؟ مسیره فاصلې ته وایي. او میل یو میل یعنی یو میل فاصله کې چې کوم کس تیمم کوي چې د هغه نه اوبه په یو میل فاصله کې لرې وي. که د یو میل فاصلې نه کم وي که نه، نو بیا به دا تیمم نه به کوي، دا به ځي په اوبو به اودس کوي. ټیک شوه. خو چې یو میل فاصله، او یو میل څه ته وایي؟ چې زر باع د انسان نه اوبه لرې وي. یو باع چې دی دا لاسونه داسې کولو کې دې ته یو باع وایي. ټیک شوه. نو چې زر باع داسې کې زر ځل دا لاسونه داسې کولو کې، نو څونه فاصله چې جوړه شي دغې ته یو میل وایي. نو کون الماء بعیدا د اوبو لرې کېدل عنه د دې متیمم نه، تیمم کوونکي نه، مسیرة میل د یو میل فاصله کې، چې د تیمم کوونکي نه اوبه یو میل فاصله کې وي او اکثر یا د یو میل نه زیات وي. نو بیا به دا انسان ته دته اوس دا مجبوري ده چې یاره د سره په یو میل فاصله کې نږدې اوبه نشته، نو دا به اوس تیمم کوي. د ده دا تیمم به بیا صحیح کېږي. یغلبو د تیمم کوونکي ته دا غالب ګمان وي، یعنی تیمم کوونکي باندې علی ظنه په ده باندې غالب وي. یغلب معنا غالب کېږي، علی معنا په ده باندې، ظنه د هغه ګمان یعنی د تیمم کوونکي والا غالب ګمان دی، د تیمم کوونکي والا غالب ګمان دی، زیات ګمان دی. او معنا ده یا اخبره خبر ورکړو هو د متیمم ته تیمم کوونکي والا ته طبیب یو ډاکټر، مسلم چې مسلمان وي، حاذق معنا چې ماهر ډاکټر وي، ماهر مسلمان ډاکټر ورته خبر ورکو. یا د ده په خپله غالب ګمان دی یا ورته یو ماهر ډاکټر دا خبر ورکو انه چې بېشکه هغه لو کچرته دا متیمم کچرته استعمل الماء اوبه استعمالی، کچرته دا تیمم کوونکي اوبه استعمالی، حدثه نو لګي له هغه ته مرضون بیماري. کته چرته یعنی د ده خپل غالب ګمان دی که چرته زه اوبه استعمالوم نو زه بیمارېږم، یا خو خپل دغه ګمان دی. یا ورته چرته یو ماهر مسلمان ډاکټر وي، ښه ماهر دی، ښه ایکسپیرینس دی، ښه تکړه دی، ښه ماهر ډاکټر دی، هغه ورته چرته ووي که چرته ته اوبه استعمالې نو ته بیمارېږې. نو او ازداد مرضه او معنا ده یا ازداد معنا ده زیاتېږي، مرضه د هغه بیماري.
یا د هغه بیماري زیاتېږي یا خو دته څه مرض لګېږي یا ورته مخکې نه مرض شته خو که دا په اوبو باندې اودس کوي یا اوبه استعمالوي نو دا مرض یې زیاتېږي او تأخر شفاؤه او تأخر یا رسته کېږي یعنی مؤخر کېږي شفاؤه د هغه صحتمند کېدل من المرض د بیمارۍ نه او تأخر یا رسته کېږي تأخر معنی ده لیټ کېږي رسته کېږي تاخیر پکې کېږي شفاؤه د هغه صحتمند کېدل شفاء مضاف ته ها ضمیر مضاف الیه اول به د مضاف الیه معنی کې بیا به د مضاف معنی کوي د هغه صحتمند کېدل من المرض د بیماری نه من معنی نه او مرض معنی د بیماری ګوري وای د دې دا چې څوک تیمم کوي کنه وای د غالب ګماندار په خپل غالب ګماندار که چېرته زه اوبه استعمالوم نو ما ته بیماری لګي یو خبره دویمه که زه بیمار یم او اوبو باندې تیمم دغه کوم او داس کوم یا اوبو باندې لامبم نو زما بیماری زیاتېږي ازداد معنی را زیاتېدل مرضه د هغه بیماری او یا دریمه خبره که په اوبو سره اودس کوي یا په اوبو غسل کوي او تأخر شفاؤه من المرض د بیماری نه صحتمند کېدل ورله لیټ کېږي یعنی د شفا ورته تأخر کېږي متأخر کېږي ورته رسته کېږي یا خو د خپل دا ګمان دی یا ورته چېرته ماهر ډاکټر خبر ورکړو ماهر ډاکټر ورته چېرته وي خو چې مسلمان دی طبيب ډاکټر ته وي مسلمان ته حاذق معنی ده دا اسم فاعل دی حاذق معنی ده ماهر چې ډېر ماهر وي انه چې بشکه لو کچرتا استعمل الماء هغه اوبه استعمالوي حدث نو لګي له دته مرض بیماری او یا ازداد مرضه د مرض زیاتېږي او تأخر یا رسته کېږي شفاؤه د صحتمند کېدل من المرض د مرض نه نو دا دوه خبرې شو دریمه خبره یغلب غالب کېږي علا باندې ظن ګمان او ها ضمیر معنی ده هغه باندې دا غالب ګمان دی هغه ته دا غالب ګمان دی د علا معنی باندې مو کولی شي او علا معنی ده تا هغه ته غالب ګمان دی انه چې یقینا هغه لو کچرته استعمل الماء البارده استعمالي الماء البارده الماء موصوف ته البارده صفت ته یخي اوبه بارد معنی ده یخي او ماء معنی ده اوبه نو هلکه هغه مړ کېږي اوس د دې تیمم کوونکي غالب ګمان دی که چېرته زه په یخ اوبو د شرغام کوم نو زه مړ کېږم نو دا یو عذر دی نو دا درې عذرونه شو اول عذر دا دی چې یاره د دې تیمم کوونکي نه اوبه یو میل فاصله کې زیاتې وي لرې وي یا د دې نه د یو میل نه زیات فاصله کې دې اوبه لرې وي دویم چې یاره د دې تیمم کوونکي په خپله یا ورته چېرته غټ ډاکټر ویلي دي مسلمان چې که چېرته ته اوبه استعمالې نو تا ته مرض لګي یا که تا ته مخکې نه مرض شته نو هغه مرض دې زیاتېږي یا که چېرته ته هغه مرض دپاره دوی استعمالوي او هغه دوی سره زر ټیک کېږي او ته اوبه استعمالوي او ستا دا بیماري زر نه ټیک کېږي نو تاخر پکې راځي متاخر کېږي رسته کېږي صحتمند دی مرض نه صحتمند کېدل ستا رسته کېږي دا دویمه خبره شوه دریمه خبره ده چې یاره د دې تیمم کوونکي غالب ګماندار دی زیات ګماندار دی که چېرته دا په یخ اوبو اودس کوي نو مړ کېږي دا درې خبرې شوې اته خبرې دي ښه او څلورمه خبره یخاف العطش هغه ته د تندې یاره ده هغه ته دا یاره ده چې تنده على نفسه خپل على معنی نه باندې نفسه خپل ځان ده هغه باندې د خپل ځان د تندې یاره ده که چېرته زه اوبه وڅښمه زه په اوبو اودس وکړمه نو ما ته که چېرته تنده ولګي او بیا د تندې دپاره د څښلو دپاره اوبه نه وي نو زه به بیا څه کوم نو که دقه یاره یې ورته یخاف العطش د تندې یاره وي ورته على نفسه په خپل ځان او على غیره او معنی ده یا على غیره د خپل ځان نه علاوه په بل چا باندې یعنی بل کس ته تنده ده اوبه لږي دي اوبه اذا كان الماء کله چې اوبه وي قلیلا لږي چې کله اوبه لږي دي او دته دا یاره ده که دا اوبه لږي دي او زه په دې اودس وکړم یا په دې زه غسل وکړم نو بیا که چېرته تنده راته ولګي زه به څه څښم
نو د تندې اوبه د تندې د یارې نه اوبه باندې اودس نشي کولی نو دا هم عذر دی بالکل نشي کولی ټیک شوه اوبه در سره لږې دي د تندې د څکلو لپاره دي ښې دي او تا باندې تا ته د اودس ضرورت شو نو بیا ته تیمم وکړه یا ستا بل یو ملګري ته د اوبو د څکلو ضرورت راشي تږی شي او د اوبو څکلو ضرورت شي ورته اوبه لږې دي او ته په هغې اودس وکړې نو هغه به بیا د تندې نه مړ شي نو دقه یاره دا څلورم عذر شو یخافو چې هغه تیمم کوونکي ته یره وي العطش د تندې علی نفسه په خپل ځان او علی غیره یا د خپل ځان نه علاوه په بل چا بل ملګری دی ورسره د هغه د تندې یره ده ورته اذا کان الماء کله چې اوبه وي قلیلا لږې دا څلور عذرونه شو پنځم عذر لا توجدو چې نه ملاویږي آله یو څیز چې یو څیز نه ملاویږي یخرجو چې راوباسي بها په دغې څیز باندې الماء اوبه کدلوي لکه ډول والرشاء یا پړی رسۍ پړی لکه اوس وګورئ کوي خو شته دی کوي خو د کوي نه د اوبو راوښکلو آله نشته هغه ډولچه نشته یا پړی نشته ډولچه شته او پړی نشته نو هغه ډولچه به اوبو ته څنګه ورښکته کوي یا پړی شته او ډولچه نشته نو پړی صرف ورښکته که پړی خو تا له اوبه نه راخېږي چې هغې ته دې هغه ډولچه نه یې اچولي بوقه وغیره دې ورته نه یې اچولي یا دې ورته څه داسې تړلي نه چې هغې باندې اوبه راوځي نو بیا به څه کوې نو لا توجدو آلتون چې یو آله نه میلاویږي یو څیز نه میلاویږي یخرجو بها چې په هغې باندې راوباسي الماء اوبه داسې څیز نه میلاویږي چې په هغې باندې اوبه راوباسي کدلوې د کاف جاره معنی ده پشان یا لکه دل ډول ته وایي ډولچه نه ده ډولچه یا ډولچه والرشاء یا پړی نو دا پنځه عذرونه شو شپږم عذر یخافو چې د اودس تیمم کوونکي ته یره وي من عدوین د دشمن نه حائل چې حائل وي موجود وي ناس وي بینه د دې کس په منځ کې وبین الماء او د اوبو په منځ کې یعنی د اوبو او د دې تیمم کوونکي په منځ کې لکه اوبه ته هغه ځای کې دي او خو دغه ځای کې نږدې د اوبو په منځ کې او زه تیمم کوونکی یم او هغه ځای کې اوبه دي خو دې ځای کې په منځ کې دشمن ناست دی او نو دا اوس دشمن د یرې د وجې نه زه اوبو له نشم تللی نو ما ته جایز دی چې زه تیمم وکړم ټیک شوه یخافو چې دا تیمم کوونکی یریږي من عدوین د دشمن نه حائلن چې هغه دشمن حائل دی موجود دی عدوین حائلن داسې دشمن چې هغه موجود دی بینه د دې تیمم کوونکي په منځ کې و بین الماء او د اوبو په منځ کې د تیمم کوونکي او د اوبو په منځ کې دشمن حائل دی نو بیا هم دا تیمم به دا سړی به تیمم کوي سواء یو خبره ده سواء برابره خبره ده یا یو خبره ده کان العدو که دا دشمن وو انسان او حیوانا یا حیوان مفترسا سٹ ماتونکې مفترس دا د اسم فاعل صيغه ده افترس یفترس افتراس د باب افتعال نه دا د اسم فاعل صيغه ده د دې معنی سٹ ماتونکې گردن توڑنے والا مطلب دا چې درنده ازمره دی یا ببرشیر دی یا بل یو داسې څیز دی چې هغه انسان خوري ٹھیک شوه نو حیوانا مفترسا یعنی درنده یا که دا یو خبره ده که دا دشمن انسان وي او که درنده وي ٹھیک شوه د اوبو په منځ کې او د تیمم کوونکي په منځ کې د دې دواړو په منځ کې د اوبو او د تیمم والا په منځ کې دقلته کې دشمن دی که دا دشمن انسان دی او که درنده ده لیونی سپی دی یا ببرشیر دی یا شرمخ دی یا شیر چیتا وغیره دی او ته د هغې اوبو له نشي ورتلی تا ته یره ده که چې زه د هغې اوبو له ځم نو دا دشمن مې ختمی یا مې دا زمری خوري یا مې دا شرمخ خوري نو تا ته اوس یره ده نو تا ته اوس جایز دي تا لپاره جایز دي چې ته اوس تیمم وکړه نو دا شپږ خبرې شوې اومه اذا غلبه کله چې غالب شي علی ظنه د هغه ګمان یعنی د تیمم کوونکي ګمان غالب شي لو کچرته اشتغل بالوضوء اشتغل مشغول شو بالوضوء اودس کې مشغول شو اودس سره با جاره معنی سره یا کې وضوء اودس کې مشغول شو که چېرته اودس کې مشغول شومه تیمم کوونکي ته دا غالب ګمان دی که چېرته زه اودس کې مشغول شم نو فاتته نو معنی به فوت شي معنی دا ده چې وبشي رانه
قضا بشیرانه یعنی صلات العیدین د صلات منځ ته وایي او عیدین دوه اخترې یعنی که زه په اودس کولو کې مشغوله شم نو مانه به د اختر منځ وشي ټیک شوه فاتته مانه له وشي فاتته هغه نه وشي صلات العیدین د اخترونو منځونه او مانه ده یا صلات الجنازه د جنازې منځ ټیک شوه تیمم کوونکي ته دا غالب ګمان دی که چېرته زه په اودس کې مشغوله شم که نه نو مانه به د اختر مونځ لاړ شي یا به رانه د جنازې مونځ لاړ شي ټیک شوه نو په دې حالت کې ته تیمم وکړه ځکه چې دا اوس درته مخکې وایي لأنه ځکه چې هذه الصلوات دا منځونه د اختر مونځ او د جنازې مونځ هذه الصلوات لا تقضى د دې قضا نه راګرځېږي د اختر مونځ نه وشو بس لاړو د ده دوباره قضا نه کېږي او د جنازې مونځ نه وشوه دا هم لاړه قضا یې نه کېږي اما بهرحال اذا غلب کله چې غالب شي على ظنه د هغه ګمان انه چې یقینا لو اشتغل لو معنی که چېرته اشتغل هغه مشغول شو بالوضوء اودس کې خرج نو اوزي خرج ووتو وقت الصلاة د مونځ وخت او معنی ده یا فاتته وشو هغه نه وشو صلاة الجمعة د جمعې مونځ فلا يجوز نو د لپاره تیمم جایز نه دی ځکه که د جمعې مونځ درنه ځي که نه ته به بیا هم اودس کې که د جمعې مونځ درنه ځي ته به بیا هم اودس کې ځکه چې د جمعې مونځ درنه لاړو که نه نو بس د جمعې مونځ خو تا نه لاړو نو د غرمې مونځ وکړه پوره که نه پوره د غرمې څلور فرض وکړه او بیا دوه سنت وکړه بیا څلور سنت وکړه یا اول څلور سنت وکړه بیا څلور فرض وکړه بیا دوه سنت وکړه بیا به عام پوره لس رکاته دغه کې د عام د غرمې مونځ کې او داسې خو د جمعې خو 12 رکعاته دي دوه فرض دي او د 10 رکعاته ورسره سنت وغیره دي نو که چېرته تا نه د اختر مونځ ځي ته اودس کې او د اختر مونځ درنه ځي نو اودس پرېږده تیمم وکړه یا درنه جنازه ځي نو اودس پرېږده تیمم وکړه که اودس دې نه خو که چېرته د جمعې مونځ درنه ځي نو بیا تا له جایز نه دي فلا یجوز تا له بیا جایز نه دي چې ته تیمم وکړې پوره اودس پکې ځکه چې د جمعې مونځ درنه وشي نو د اختر مونځ د غرمې مونځ ورپسې وکړه له التیمم یعنی هغه فلا یجوز نو جایز نه دی نه جایز کېږي له دغه اودس کوونکي له التیمم تیمم ټیک شوه که یو کس وایي چې یاره ما نه د جمعې مونځ ځي او زه تیمم د اودس په ځای تیمم کومه نو د ده تیمم نه کېږي دا به پوره دغه کوي او که یو کس وایي چې یاره ما نه د اختر مونځ ځي او اودس کومه نو د اختر مونځ رانه قضا کېږي رانه ځي نو د اختر د مونځ خو قضا نه راګرځېږي او که د جمعې مونځ نه وشي نو د جمعې د مونځ بدل خو شته دی د غرمې مونځ دی عام د غرمې مونځ دی ټیک شوه نو د جمعې مونځ دپاره ته تیمم نشي کولی که درنه قضا کېږي او که د اختر مونځ درنه قضا کېږي یا جنازه درنه قضا کېږي او د اودس کولو په دوران کې نو بیا ته اودس مه کوه تیمم وکړه بل یتوضع بلکې اودس به کوي ویقضي الصلاة او مونځ به پوره کوي المکتوبة فرض پورا یعنی اودس به کوي او فرض مونځ به کوي ویصلي او مونځ به کوي الظهر د غرمې د ماسپښین عوضا په بدله کې عن الجمعة د جمعې په بدله کې به بیا د غرمې مونځ وکړي ټیک شوه نو که د جمعې مونځ کې قضا کېږي دا اودس کوي او اودس کې مشغوله دی او دنه د جمعې مونځ قضا کېږي نو دا به اودس کوي پوره د دپاره تیمم جایز نه دی ټیک شوه او که یو کس نه د اختر مونځ او دا په اودس کې مشغول دی نو دا د اودس پرېږدي تیمم دې وکړي د ده بیا تیمم صحیح دی ټیک شوه او یا د یو کس نه جنازه ځي نو تیمم دې وکړي نو دا اته خبرې وي اوله خبره چې د تیمم کوونکي نه اوبه یو میل فاصله کې وي نو دا به تیمم کوي یا د یو میل نه زیات وي دویمه خبره چې کله چېرته غټ ډاکټر یا د دې تیمم کوونکي خپل ګمان دی که چېرته زه اوبه استعمالوم نو ما ته بیماري لګي یا زه مخکې نه بیمار یم زما بیماري زیاتېږي یا زه مخکې نه بیمار یم علاج کوم او که اوبه استعمالوم نو بیا مې دا بیماري نه ختمېږي ټیک شوه زر نه ختمېږي نو بیا دا به تیمم کوي یا که چېرته غټ ډاکټر ورته ویلي طبيب مسلم حاذق یا حاذق ماهر ته وایي مسلم مسلمان ډاکټر او طبيب ډاکټر ته وایي چې یو ماهر مسلمان ډاکټر ورته ویلي که چېرته ته اوبه استعمالوې نو تا ته بیماري هم لګېدی شي یا ستا مخکې نه بیماري ده که ته اوبه استعمالوې نو ستا د بیماري زیاتېږي یا که چېرته ته مریض او علاج کې او ته اوبه استعمالوې نو ستا د مرض زر نه ختمېږي
نو دا به بیا هم تیمم کوي. اول چې اوبه درنه لري او دویم چې یا مرض درته لګي یا دې مرض زیاتېږي یا دې مرض زر نه ټیکېږي. دا دویمه خبره شوه. دریمه خبره چې د اودس کوونکي د تیمم کوونکي دا ګمان دی که زه په یخې اوبه استعمالوم نو مړ کېږم نو بیا به هم دا تیمم کوي. دریمه خبره که چېرته تیمم کوونکي ته د تندې یره وي د خپل ځان د تندې یره وي ورته یا د بل چا د تندې یره وي ورته په داسې حالت کې چې اوبه لګې وي اوبه ورسره لګې دي د تندې د څکلو وغیره له ایښي دي چې تنده راته ولګي نو سکوبې او لګې دي او دا وایي چې یاره زه په دې اودس کوم نو ضرورت نشته دی دا د تیمم وکړي دغه اوبه د استعمال دپاره د څکلو دپاره استعمال کړي. نو دا څلور خبره شوې. پنځمه خبره که چېرته کوي خو موجود دی خو د کوي نه د اوبو راوښکلو آله نشته ذریعه نشته څیز نشته یعنی یا پړی نشته یا کدل وي یا ډولچه نشته او ور رشا یا پړی نشته نو دا به په دې حالت کې بیا تیمم کوي. شپږمه خبره چې د اوبو او د دې تیمم کوونکي په منځ کې دشمن حایل وي که د دشمن انسان وي او کنه دا درنده وي. حیوانا مفترسا حیوانا مفترسا داسې حیوان چې هغه سټ ماتونکی وي نو مطلب یې دا دی چې هغه درنده وي درنده لکه زمری شو شرمخ وغیره شو چې انسان ختمی خوري یا لیونی سپی شو نو دا چې د اوبو په منځ کې د اوبو او د دغې کس په منځ کې دغلته کې دغه دشمن وي نو بیا هم دا انسان ته جایز دی چې دا د تیمم وکړي. او اووم نمبر چې چېرته د تیمم کوونکي غالب ګمان دی که چېرته زه په اودس کې مشغوله شم نو زمانه د اختر مونځ وي یا رانه د جنازې مونځ وي نو اوس ده لپاره دا جایز دی چې دا د تیمم وکړي ځکه چې هذه الصلوات دا منځونه لا تقضا د دې قضا نشته قضا نه راګرځېږي. د اختر مونځ نه وشو د دې قضا بیا نه کېږي یا د جنازه نه وشوه نو بیا دوباره څوک جنازه کوي د جنازې خو هم دوباره د قضا نه کېږي نو دا داسې منځونه چې د دې قضا نه راګرځېږي ٹھیک شو نو بیا به هم دا انسان تیمم کوي. اما اذا غلب على ظنه یا بهرحال هغه ته دا ګمان دی انه که چېرته یقینا که چېرته لو که چېرته اشتغل بالوضوء دا په اودس کې مشغوله شو خرج وقت الصلات نو د ده نه د مونځ وخت وځي او فاتته یا د ده نه کېږي صلات الجمعة د جمعې مونځ فلا يجوز له التيمم نو د لپاره تیمم جایز نه دی. ګورئ که یو کس وایي چې یاره د اختر مونځ رانه ځي یا د جنازې مونځ رانه ځي که زه اودس کومه نو بیا به دا اودس نه کوي دا به تیمم کوي نو د ده بیا دا تیمم صحیح کېږي. خو که یو کس وایي چې یاره د جمعې مونځ رانه قضا کېږي او زه تیمم د اودس په ځای تیمم وکړم نو د ده تیمم نه صحیح کېږي. فلا يجوز له التيمم د ده لپاره دا تیمم نه جایز کېږي بل يتوضأ بلکې دا به اودس کوي ويقضي الصلاة المكتوبة او دا به فرض مونځ کوي ويصلي الظهر او دا به د ظهر مونځ کوي د غرمې د ماسپښین مونځ کوي عوضا عن الجمعة د جمعې په بدله کې د جمعې مونځ په بدل کې به بیا د غرمې مونځ کوي. نو دا اته عذرونه داسې اته مجبوریانې داسې دي چې د دې اتو مجبوریانو د وجې نه ته د اوبو په ځای باندې د اودس په ځای باندې تیمم کولی شي. ٹھیک شو دا اته عذرونه وو نو انشاءالله په راتلونکي درس کې به دا زمونږ د اته چې کوم شرطونه دي اته شرطونه د اودس لپاره اول شرط نیت دی او دویم شرط دا عذرونه دي چې یاره د دې عذرونو د وجې نه انسان تیمم به کوي او په تیمم کې دا دویم شرط شو. اول شرط په تیمم کې نیت دی چې دا انسان به نیت کوي د تیمم دپاره او دویم شرط دا دی چې دا عذرونه درته وي که نه نو ته به بیا تیمم کوې. ٹھیک شو نو دا دویم شرط شو انشاءالله راتلونکي درس کې بیا په دې باندې باقاعده نور دریم شرط څلورم شرط اته شرطونه دي نو بیا به انشاءالله بل درس کې نور شرطونه وایو. راتلونکي درس په اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.